افغانستان اور پاکستان کرکټ فینز د پاره یو بوري خبردار اغله دی چې افغانستان افیشلی د پاکستان سره د سیریز نه انکار وکړو. کم ټرای نیشن سیریز چې په پاکستان کې سکیجول شو د نومبر په میاشت کې پاکستان افغانستان اور سریلانکا د دغه سیریز نه افغانستان انکار وکړو چې مونږه پاکستان سره دا سیریز نه کوو. پس وجه باندې نه کوو، پاغه وجه باندې ډیټیل سره خبره کوو. ګوره تاسو لمخ کې ما ویلي چې جنگ کې ګټه نشته او جنگ سراسر تاوان دی، او بیا په سوشل میډیا باندې چې د جنگ د خبرې کیږي نو دا نور ګوره د هر عمل چې کوم دی خامخا سناسر ریاکشن راځي، د هر اکشن سناسر ریاکشن شته دی. نو چې کوم ویډیوز په سوشل میډیا باندې شیر کیږي د افغانستان د طرفه نو خامخا د پاکستان آرمی به اکشن اخلي. چې کوم ویډیوز د پاکستان د طرف شیر کیږي نو خامخا د افغانستان آرمی به اکشن اخلي. نو زما مقصد دا چې په سوشل میډیا باندې نفرتونه مخ وراوي، په سوشل میډیا باندې د جنگ د خبرې مکوي. ګور اوس واقعیا داسې شوې ده چې په د پاکستان د طرف دا داوا چې کومه افغانستان کرکټ بورډ کړی دا او دا کوم لیکل چې تاسو لخکاري افغانستان کرکټ بورډ افیشلی په دې وجه باندې د سیریز نه بایکاټ وکړو چې په پکتیا کې د پاکستان آرمی د طرف یو حمله شوې ده چې پاره کې اته د کرکټ کھلاڑیان شهیدان شوي دي او پکې زخمیان دي. دا کلب لیول کھلاڑیانو د کلب یو میچ کړو چې هغه نه پس د یو ځای کې ناستو چیل ته د غزې ټارګټ شوی دی چې پای کې اته د کرکټ کھلاڑیان شهیدان شوي دي او پکې زخمیان دي. دا داوا چې کوم دی د افغانستان کرکټ بورډ کړی دا د افغانستان میډیا کړی دا چې دغه شهیدانو په وجه باندې مونږ افغانستان سره مونږ پاکستان سره سیریز نه کوو. دا افغانستان کرکټ بورډ افیشلی دا سټیټمنټ د خپل فیسبوک پاڼې نه شیر کړی دی، د خپل میډیا نه افغانستان کرکټ بورډ دا خبر شیر کړی دی چې په دې وجه باندې مونږ پاکستان سره سیریز نه کوو چې پاکستان زموږ د کرکټ کھلاڑیان ټارګټ کړل، د کلب لیول کھلاڑیان چې کوم دی هغه ټارګټ کړل شو. اوس دی حواله سره پاکستان میډیا لا خبر نه دی جاری کړی یا غي زماره اشتلی یا نه دی اشتلی پاغه مون خبره نه کوي. خو سره کې نقصان د چاو شو، نقصان د کرکټ شو، نقصان د کرکټ د کھلاڑیانو شو. ګوره دغه اته کھلاڑیان کچري شهیدان شي وي نو غټ نقصان دی او پکې زخمیان هم دي. نقصان د چاو شو. اوس افغانستان او پاکستان چې کوم دی کرکټ نه کوي نو دی غټ نقصان پاکستان لم دی افغانستان لم دی. پهله خو جنگ چې کوم دی جنگ امن کې بدلول پکار دی. په سوشل میډیا ما ډیر وکتل، ډیر زیات مې وکتل، موږ له خلک ویډیوز راولېږي د افغانستان چې کم بهر ملک خلک اوسېږي، افغانستان کې چې کم خلک اوسېږي څه نه وایي چې بهر کم اوسېږي نو مختلف قسم ویډیو شیر کوي. موږ هم راولېږي چې په دې سو وایه په دې سو وایه نو ګوره خو نفرت والا ویډیو جوړوي نو موږ له نه دي پکار چې موږ نفرت له بړاوه ورکو. موږ ګوره کرکټ فینز یو او تاسو له اپډیټ درکو د کرکټ حواله سره هم او نور هم سیاسي حال چلتا سره ز شیر کوم. خو زما په ویډیوز کې به تاسو له نفرت ملو نشي چې زبر چا خلاف نفرت پیلاوم یا د یو ملک خلاف یا د یو انډیویډوال سړی خلاف یا د یو قوم خلاف. زموږ مقصد صرف دا د یونایټډ کېدل ایز ا مسلم یونایټډ کېدل. او ګوره بیا دوه گاونډي هیوادونه چې وی آی چې کله جنگ کوي نو یو بل ډیر غټ نقصان ورکول شي. لکه دومره رستا گاونډي ملک په دې وجه د لموي چې غټ نقصان ورکول شي. خلک مشران وینا چې د کورکولي دښمنی خانوي په څه وجه خانوي چې دښمن یو بل زیات نقصان ورکول شي او اني ټایم ورکول شي. اوس د پاکستان دښمنی چرته استرالیا سره، انګلند سره شو، یو اس اے سره شو. نو یو اس اے هم ډیر لري دی، انګلند هم لري دی، امریکا هم لري دی. خامخا چې په پاکستان هم لکه جوختي اډې به والله خلی هغه سر نه هم لکول نشي. او بیا چې گاونډي هوا سره دستا مطلب دغه شي دښمنی شي نو پاغه ته اني ټایم حمله کول شي، هغه باندې ته د هر ځای نامله کول شي. لکه مطلب څه ډیفیکلټیز نه وي. نو ځکه زه وایم چې د دوه گاونډي هیوادونو خپلو کې کله ترهګیرۍ راشي نو هغه یو بل ته غټ نقصان ورکول شي او اني ټایم ورکول شي. نو الله دې وکړي چې امن راشي، مونږه امن غواړو او مونږ د امن طلبګار یو. الله دې وکړي چې په پښتنه خبره په پاکستان په افغانستان هر ځای کې امن راشي، دنیا کې امن راشي. جی نو دا اپډیټ سو افغانستان افیشلی بایکاټ کو پاکستان سره د سیریز نه ګورو با چې د پاکستان بیا سر ریاکشن راځي پاغه به سره ان شاء الله بیا کمپلیټ ویلاګ شریک کوم. ډیر زیات مننه د ویډیو کتلو. والسلام.